الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كل مال ملګری ولې په شوق سره درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دورون ملګری کا مشکل در بدل شي د جماعت خلیدا چې به ذکر دی به ته تکلیف نه دورو دغه قرآن کریم چې تاسو ورېدي رب العالمین دا وکي چې سرانګي موږ تاسو ته د قرآن کریم د ویلې او د اورېدلې توفیق راکړي. الله پاک دا کلام دا سمې موږ تاسو نه په خپل دربار الیاش قبیل او منظور د مې د کومه اصل خبره چې دا هغه د قبلولې ده. کډیر لوی عمل وي خو چې قبیل نشي نو یقینا هغه څه فائدہ نه کوي. ډیر معمولی عمل دی خو چې قبیل شي دا ډېر فائدہ انسان کوي. د مې د کومه کا خیال مې نو رمضان چې دا هغه تقریبا اخري حصے ته ګډېږي لګیا دوی حصے د رمضان تیر شوې اخري حصہ د رمضان پاتې ده. د مې د کومه د رمضان چې دا صدا کې میاشتو لکه سرانګي موږ تاسو په ذهن شي دا که څو وخت سره قرآن او حدیث وګورئ رب العالمین جل جلاله و اما نواله دی د رمضان د پورا باقاعده رب العالمین خپل قانون چې دا هغه بدل کړ. رب العالمین د رمضان د پورا چې کوم انتظامات کوي دا رب العالمین د بل میاشتې د پورا نه دي کړی. وری حدیث مبارک شریف جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې سورت د رمضان د پیل شپاشي په دغه شپه باندې د عرش مولا د طرف نه یو هوا وشي. په دغه هوا سے داسې یو سریله اواز وي دلکش اواز یې پشه چا د جنت په دروازې په کړکۍ په دیونه په کې باندې ولګي. ای دوړ جهان سردار فرمای چا دمر خوږ اواز چې د جنت مخلوق داسې اواز بیا په ژوندۍ کې نه یاره. هغه سره رب العالمین جل جلاله و اما نواله دته وقت دوی پیدا کړ. د دوړ جهان سردار فرمای چا دمر بهترین خوشبوئی چې جنت مخلوقات خوشبوئی نه وي کړی. دا هوا چې سوخت د جنت خورې تروه دی د جنت خورې دا بهر روزي ارزوان دی جنت چې کیم په جنت باندې کیم مقرر ملائک ته هغه نه پښتنه کوي چې دا هوا دې څه ارزوان دی جنت ته چې دا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې په آخري امت باندې د رمضان میاشت راغله. رب العالمین مو ته حکم وکړ چې د ټول جنت دروازې کلاو کا او د دې دروازه دروازه نمبر دی او بیا رضوان دی جنت ته فرمای چې رب العالمین د روغاد جهنم ته حکم وکړ چې د ټول جهنم دروازې بند کا و د دې دروازه دروازه د جهنم ولنه کله سجده ټول میاشت باندې
او بیا رب العالمین جل جلاله و اما نواله جبرائیل امین ته حکم کړل چې تم وخت دې ته کیسه چې سمره شیطانون دي سرکار د ټولو ته او تمندر ته وګورو رب العالمین جل جلاله و اما نواله په دې اسماني شي د نظام د رمضان د میاشتې د پورا کوي چې ټول رمضان شي د رحمتې دروازې کولاو د عذابې دروازې پان شیطانون چې دی هغه رب العالمین وتړي حالانکه رب العالمین جل جلاله و اما نواله دغه دنیا ته انسان اوسه د امتحان دی پورا و امتحان پاس ته وګورئ چې په انسان کې دوړې ماده موجودي یو د خیر ماده یو د شر ماده رب العالمین د بر چې کوم د شر ماده د شیطانون رب العالمین هغه وتړي او بیا رب العالمین جل جلاله اما نواله په خپل رب العالمین دی طرف نه پر رمضان شي هر شپه دا اعلان کړي چې یا باغی الخير اقبل ویا باغی الشر اقصر اے دینک عمل کوین کیا ارمکش شداد مقابل و بیا رب العالمین فرمائے چې و د ګناه کوین کیا بند کا دا مقابل دغه نه غری دا رب العالمین چې د اعلان کوي په هر شپه چې د صرف پر رمضان شي ورب العالمین جل جلاله و اما نواله په رمضان شي غری دا حدیث کو مشهور د ملتو سے بار بار ورلی چې د رمضان نفل چې دی دا په فرض بدلېږي او فرض چې دی دا یو په اویا باندې بدلېږي دا صرف پر رمضان شي دی ګوره په دې نفل چې په فرض بدلېږي په داسې دیوانو تاسو خدا کی بچي خبره کوي مونږ یې دلته بیا پر لګایي چې په دې خبره د طرف ته د موږ دې تمنه نو سبو نو د فیسبوک د معنا دو د موبایل د معنا د هر څه طرف ته شي او یو مسله ډېره چې ګرځوي ده اسې کې چې د طریقې وتره کاته دي اسې کې چې نشتا الغیاب بالله دمای د خپل په دا تفسیر په شپږونو سره جدای شي دا تفسیر ونه ته هیڅ ترشمه لیمي کته څه ځاوړل په دې مره قدر دمای د خپل چې څو وخت جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا طریقې کولې به یو اورې وکړه شل رکعات دوام اورې دی وکړه دریم اورې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا ورونه صحابه کرام جمع دي جماعت سے سیک تیخی کئی سیک غور روئی پا نبی کریم علیہ السلام جناب نبی کریم علیہ السلام سبوت صحابه کرامی تا فرمی چې مو ته شا پته ده چې توته ډېر په شاو پر غلی وسته او چې توته په شاو سره ډېر غلی وسته مو ته دا خطر و چې دا دني چې رب العالمین ته دم رخوان ورکړي چې د طریقې فرض نو دیو جن نظر نو وته میں جناب نبی کریم علیہ السلام په دور شاو د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په دور شاه په مسجد نبوي شاه په مقام اعظم شي د طریقې کې دله او شل رکعت کې دله په بوشي کې دله جناب نبی کریم علیہ السلام خو ځکه نو کړی چې فرض کوله خطر واقع نه دله دله و د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ زمانہ چې ودا ادوا په حکومت دی ورطول د امتحانات لڑا ورہ چیتا وقت جناب نبی کریم علیہ السلام وفات سے و دا مقابل صحابه کرام تا دیر امتحانات پیش شد دا طول ناغاتا مصیبت کو دا نبی کریم علیہ السلام مرد جناب نبی کریم علیہ السلام مرد تو صاحب اینے کو میرے کو علی کی سیدی حقیقت دا غینه پښتنه کوا حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ چې کله خبر شي چې نبی علیہ السلام وفات تا دماغ یې چار پرېږدو حضرت عمر باندې سړی دماغ یې چار پرېږدو ول تیر وي استلا په چوک شو درې چې کچاوي چې پیغمبر وفات ته دا غنه سر کلام حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ درې ورېده ژبین ورغله دا درې ورځې په خلو باندې حدیث نه دا کړه جامع الموزه ورته جماعت ته ورته هوټه غدای نو حضرت علی کرم الله وجهه چې
اخو بالکل درې ورځې چې د الله پاک زمرای د درې ورځې شیالو کو کېر شنوست جمع الموضوع توفیق نه کوي یو صحابي دا په مدکه شوی لوړ د مدکه سے لګیا دا ګوټ کوي چاو دی چې دا د مدکه سے لګیا و دوړ جهان سردار وفات شو ربای بلوشه دا چیک سے پوسی اسمان تلوسنی ویچ اللهم ذهب بصری کای لا ارى احدا بعد محمد شي الله مو کستر کې غوستله په دوړ جهان سردار د ملاقات ته پرمه غوستله چې کله چې هر فاصله مو په دوړ سترګړین کا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل په سترګې دموي داغه نه بعد چې بل څه په سترګې هم دغه شی ویلوړ دا او په دوړ سترګې نشي دي صحابه کرام عشق داغه محبت جنگ یو خود غالبا یو صحابي دا زخمی دا چرې په جنگ یو خود یو صحابي دا زخمی دا اخري حالات دي اده تر دا هغه دې به مشکای وکړه دا زخمیونه باندې بدل او یا که صحابه کرام په جنگ یو خود شهید شوي ډېر زخمیونه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زخمی سر مبارک کې زخم شو وشینه مبارک کې موت صحابه کرام په هغه باندې پټی لګي دا صحابه چې د خپل تر دی باندې کله ویره غي بدر راوته دور تراب په جسو یې بوله وچنا وچ سو دوبړې وچنا مې چې حکیم ډاکټر رامو کو وچنا وچ بیا مې چې دمو خلیدار مونږ چې اخیری وخت مې دا چې دمو اخیری نظر په ډول جهان سره اصحابیو لګي مسکای یک سر دو دای یو پست زخمی بدن دا ټکړې بدن دا ډول جهان سردار دا ته پیواتی ځنوستا صحابه کرام په لګیا دي وینا مینا د صفقای پټی مټی په لګای د چې دا څه کده ملره ولید نو دوی چې مو کیستا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے قدم ملره یوم کیستی دیو نه پتیله دو کلی دو روان شو پتیله دو دغه جواب دی مینا به یې وجود ټکړې دا څو وخت د دوړ جهان سردار مبارک شه تر وسه د بدپسه ونی ولې د خپل سینې سره ولګول شهدا دې نیولې د سردار کونین تسترګې اوچی کړې څو وخت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په چهره انوار نظر ولګید بدات کاو چې فست او رب الکعبه د کعبه پر رب مې د قسمی چې کامیاب شي ما درته کده خلینا وتلوي او روح پرواز کوي ان لله و انا الیه راجعون صحابه کرام دې کې مثالونه تاسو ته حضرت حبیب چې په پنځه کې دي بشار مونږ علي دار مونږ چې الله کاش چې دمو اخري سلام جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ایسا دې غم نه کوي د اورېر غم نه کوي د پلور غم نه کوي د مېر غم نه کوي چې دا د شمع کله فناسي او دا ته عاشقان وي نو تاسو خیال دا چې دغه عاشقان وسه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د نظام مبارک درې ورځې پر تاو وای دغه نه نو پرته چې دغه اطلاع او دغه چې دارو شو دران نه صحابه کرام په هوش نو یو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې د دې غر باندې ویلو دا اسباب نه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره نه بار کېرو اختتلو لکه چې پرینای دی نبی علیہ السلام طبیعت د سکیسو د دې چې نبی علیہ السلام سره عادت په اطلاع ورو لا چې په کې مسامه تفا بیان نه شامل نو دا راغیو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې وسلم کله په یو شولای کله په بل ما چې یو مرګ چې راغی کوم مرګ دوه ما الله پاک دا وخت چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته اطلاع راغله چې ته دا دې پیغمبر سره پرتی ر حضرت عمر تیر استدی د څه کوي جوړه یو دا پرېښنه بل دا چې امام امیر وسه
بادشاہ د مسلمانانو سره کې دا غټه مسله وه. درېیمه مسله دا وه چې نبي علیه السلام په خپله لوسه یو لښکر تشکیل کړی و. د مدینې منورې نه بهر چې وویته بیا نبي علیه السلام وفات شو، بیا واپس راغله. دویمه ډله ولګېدله زکوتنه انکار وکړو چې موږ که زکات درکوو پیغمبر ته یې ورکوئ چې پیغمبر وفات شو باید موږ زکات نه پرې کوو. درېیمه ډله د اسلام نه ووستله، مرتده شوه، بیا کافران شول. مسیلمة الکذاب د پیغمبري دعوا وکړه. نو دا ټولې فتنې سار چیک دي. او په دغه وخت چې څه وخت د ملک بادشاه وفات شي په دغه وخت د خاطر د دغه ملک ډېره خطر وي د دشمن د طرف نه چې دا د نه چې خطر حمله وکړي. نو صحابه کرام جماعت سره وستل. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مشوره پیش کړي چې صدیق دغه حکیم خلک چې د کوتنه انکار کړه دا پرېږده وایي دا وړیکه یو ګونه یو عمل نه انکار کړه. نو د نبي علیه السلام چې کوم لښکر لږله ده دغه پرېږده وه، دا د سینا لکه مدینې منورې حفاظت ده، خو د مسیلمة الکذاب مقابله چې وشي و د کوم خلک چې د دین نه منکر شوي دي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې عمر په اسلام نه مخکې خو ډېر تکړه وی، هېڅ بزدله شته. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ قسم ورته وکړي ویشي جناب نبی کریم علیه السلام په خپل لوس مبارکه چې چا ته جنډا ورکړې ده حکیم لښکر د تشکیل کړه د اویسي کیم خلک یې زکوتنه انکار کړه چې پیغمبر ته هېڅ ورکوو پړه ورسره ورکوو ومو ته پړه ورکو د دې تړلې د پرای پیغلي پړي ورسره جهاد د مسیلمة الکذاب مقابله واقعي و چې د کوم مرتدین دي دغه مقابله واقعي دغه مقابله واقعي و داسې د مدینې منوره شهر نو د چې که د پیغمبر د بیبیونه دا په سړک کې په چلې شي مړې پرته وي او سپي خوري بلکل هېڅ پروا نشته. پیغمبر بیبیونه ځکه دی چې پیغمبر بیبیونه شي د ټولې نه بهترینه بیبي دا د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بچی وه. نو دا ټولې فتنې چې دا حل کولې و دا حکومت سمبلو به خدوا په تیر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکومت چلو گئی. صحابه کرام دې د لیوا به اډه لګول دا بل اډه لګول د طریقې ته صحابه کرام یې جمع کړ. وی چاته خو ته پیغمبر نه کوله خو د فرض کوله خطر اوایس خو واکې نشته کمې دا په یو دی کوي. ټول صحابه کرام په دغه باندې اجماع وکړه، اتفاق وکړ چې طریقې وسل راکاته کوي. حضرت عمر چې امیر فرض تدای مخصوص طریقې ته بل صحابي مقرر په اخري شوه تر بیا حضرت عمر وکړ. دغه وخت نه اوسه تر نن وخت راسه 1400 سال سویر له سوا توله دا د صحابه د منا د تابعین د منا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د منا د امام شافعی د منا د امام بخاری د منا د امام مالک د منا د امام احمد بن حنبل د منا د امام تبعی د ټول ائمه چې ترسوی دي 1400 سال سے یو قاصدات ته پیش نکړي دغه ته چیلنج کوونه د دښتې چې په 1400 سال سے د تبعید کو چې دای وی چې یو قاصدات دا چې وته تلکته کوي 1400 سال نه بعد یو سړی پیدا کېږي او چې وته راکته دي تاسو نه د پښتنه کوم څه میمنو ته چا مانی د صحابه مانی کېږي مانی صحابه حضرت عمر سے کو پیژنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو کان بعد نبیا لکان عمر ایمون بعد پیغمبر او حضرت عمر پیغمبر. قرآن کریم چې وګورئ تاسو د علماء نه پوښتنه وکړئ او ته وی زوګه دا دي چې حضرت عمر مشوره کړې ده یا رب العالمین چې قرآن کریم نازل کړی ده د حضرت عمر په مشوره یې نازل کړی د جنگ بدر قیدیان چې کله ونیول شول جنگ بدر قیدیان د نبی علیہ السلام مشوره کوله چې دغه تر څه کوي ټول صحابه دا مشوره وه چې دا دغه څه خلاص شي په دا د پیسې وغوښتل شي مسلمانانو یې جنگ وسله وکړي دغه په جنگ بدر کې څومره وسله مسلمانانو ته په ټول لشکر څخه وته تیرې وې اتیاي سونی او دوه سونی
و 313 صحابه وي چې د وته کسونه سره 13 سلا د نره په لرګي په لوړې جنگ کو دا د صحابه کرام د غربت زمانہ نو ټول صحابه د مشران یو حضرت عمر او یو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه دوی ویل چې د چا فلور دی ولا شو دا وځي مسلمان دا ځای د ولګي د فلور نه سارو وای لوري مسلمان دا ځای کافر سره وغلا دا دا فلور د ولګي د دینه د سار کاټه د ټول کایدون چې سمرا دی مردا شه دغه تر دې کفر ملامت شي د کفر ملامت شي رب العالمین فرماتا فرمایي ورسته چې پیغمبر قرآن کریم سے بیان دا چې کچیر تمو اول نه تو د اختیار درنه وا به تو سے باندې عذاب نه دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کچیر د عذاب ورتلا بیا د حضرت عمر او د حضرت سعد نماز او پټل د عذاب حضرت عمر د دور نه طریقې شری دي او ترنن وخت رسېدي دا خبرې نقلي دلیل ده عقلي دلیل ده ته عقلي دلیل دا میرو ته دا بار بار دا حدیث اور دي استعمال نه پدې جمع دي چې د رمضان نفل په فرض بدلېږي د رمضان نفل په فرض بدلېږي خدا کیم نفل دي هغه نفل چې د فرض برابر وي هر نفل نه هغه نفل چې دی نفل کو درجه د فرض امر هغه نفل چې دی هغه د طریقې دي ګوري ته څه وشمه رہیه میرو ته پینځه وخت تلمیذ کوي پینځه وخت تلمیذ کوي سبو سره کته فرض دي مشپشین سره کته دي سیشل سپیشل سندره کته مردګار لاس درېره کته د مشوم یاد سندره کته مقصتان اولس درېره کته وتر د شرط راکته طریقه الله پاک دغه د پر کړی دي چې کله فرض دې کمې وروړه چې رب العالمین دا کمې پدا کړه سره راکته نه کمې طریقې ستانه د یو لري چې په دکانو کو د فتنې داور دا چې نه راوځي چې څنګه د فتنې مې روټي څخه داور بابا هر خل دې وایي د خبره مې پدا ته کوله چې پر رمضان چې رب العالمین ټول نظام بدل رب العالمین جل جلاله و اما نواله د انسان د رغتی سړی خیب د الله پاک په عبادت بدل یو تړای راځي دی ولې ته خیب کوي دا خیب داتې د لکه یو سړی په نفل ویلور دا او چا په نفل کوي د نفل کوي تی او د رغتی سړی خیب دا یو برابر ده دا پر رمضان سره یو سړی چې په لوسته غلا نه ذکر کوي نه تلاوت کوي نه څه کوي نه ته رب العالمین د چپ لوسته چې دا رب العالمین په عبادت بدل رمضان سے رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ د انسان حساب و کتاب سے دادا سوگا دوری پر رمضان سے سکے تم خروکو کی دقی حساب مستہ کیا مطلب اور رب العالمین فرمائے کہ میرے رتی سڑی دے پر دعا دیوے پسی دعا دے رضامتی بٹیم سے ویوان اندہ لکا ربی چکل جخپل رب سر ملاقات کرے رتی سړی و مدا یو خپل ته وښیدا یو کله رموتی چې د کیم ته انتظار نوسته ودا میکاوړې ودا چټنی وکړې د تای شي دی یو خدای غاړه یو دا غاړه چې کله د رب سره ملاقات کړي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مومن زکات حج تبلیغ جهاد علم ذکر تمره عبادت نه کوي ایدغه بدلا رب العالمین الله پاک انسان ته ورکړي په درجه باندې چاته یو په لسینا چاته یو په وسوا چاته یو په سور لتاوا لکه موږ ته څه د دوستانه چې په 50 کروڑ باندې کله چې راش او ولکه باندې دا ټول درجه چې الله پاک یې ورکړي او لتی سړی هغه دې په درجه نشته الله رب العالمین فرمائے چې رضتی سړی رضا مو دې پر نیولې ده او دغه بدلا به دی دوی په داسې د فن خبره بلا دمیس کوي د ذکر کوي تلاوت کوي شکر عبادت کوي د الله پاک د ملائکه په ذریعہ ته بدلا دي په دې رضا به الله رب العالمین په خپل دست قدرت سره توته دي چې الله پاک په خپل ورکې تو سره د پښتنه کوم په دې نه وجه نعمت بلستا
د قیامت ورځ وي ټوله دنیا درته ګوري ورب العالمین په خپله درکوي و د هغې اندازه نشته چې دا څومره نو بل الله فرمایي چې انسان رضا مودې پوره نیولي دو دغه بدله وي دغه په ټنچي نوستي ملګري ټول په ویلو نوستي په ورخي نوستي اودس کوي چې تو رضا نه نسې اودس کوي خلک په مقصد دي تر کړي چې ته پته لګي نه لګي چې د الله پاک خوف نه وي کنه رضا ته پټوي شي می چې څنګه نه کوي مې ته ټول پیژنې چې دا مسخره ده نو رمضان د موږ د منې رمضان دا یو نعمت ته چې موږ ته څه دینو څه نه کوو د دې وجه نه د موږ د منې غوري جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله رمضان راغی د دې مبارک رنگ زیړ شو وسترګې مبارکې وې سرېش نه واجدي و جوړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی رمضان سے د نبی علیه الصلاۃ والسلام جوړو دی و عبادت په زیات شو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پہلا رمضان اول الله سورې د اعتکاف وکړو د دنیو چې الله سورې د دنیو په څیر موجود دي دا شو وکړو دا سلام په دې دا تبو ورسې د په دا ورځ د نبی علیه السلام د خپل یغنا تارویست وای چې مو د الله رمضان سے د 2 رکعت دعا اعتکافینا اله سره ته ورې د شل ورځې اعتکاف مې وکړ د ليله القدر د شپې لپاره او متملا ونسلا امتا ویل اصل چې دا په اخري ورځې شي په اخري ورځې شي په اخري ورځې شي ليله القدر الله پاک دې موږ ته ټول مسلمانانو ته غره یو د ليله القدر د شپې فضیلتونه دي تاسو ټول بیانو د ټول شپه سره بیان عرب فرمای مستقل سورۃ الله پاک نه دي چې قران کریم د ليله القدر په شپه نه دی قران کریم د ليله القدر د ليله القدر په دې نه یو فضیلت بلکې کې د شي چې قران کریم غو کتاب دی پر الله پاک دغه شپې انتخاب کړل قران کریم چې تاسو ته ورته دادا سے کتاب نه چې مو دو سال په دالمري شي پرېته وګرځي قران کریم دا د الله رب العالمین کلام دا د اسمان نو سلیر باندې سل کې تبینا نه دی سلیر باندې سل کې تبینا پدا سلیر باندې سل کې تبیشه د سلیر غاټ کې تبینا دي تورات انجیل زبور او قران کریم د نړۍ وړي وړي صحیفه پدې چې یو قران کریم د رب العالمین د سبیته چې الله پاک په خپل تلاوت کړه دا تورات انجیل زبور او نور صحیفه متعلق دا چې سبیته نه دو چې الله پاک تلاوت کړي دا یې څنګه کوي د الله کتابونه دي کله یو نه انکار وکړي مسلمان نشي کېدای په رب العالمین کلام نه دا د رب العالمین صفات چې د الله پاک نه څه شو رب العالمین د ليله القدر په شپه باندې د لوح محفوظ نه اول اسمان ته نازل کړ د اول اسمان نه بعد رب العالمین په درويشته کولې شي قران کریم نازل کړ الله رب العالمین تلاوت کې جبرائیل امین ذات یو جبرائیل امین جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړو ورې حدیث مبارک شتي ماهر قران چې کوم د قران کریم په تلاوت شي ماهر وي علیا په یو دلیا په نظر دین سړی ودا دی چې ډېر په پوری تلاوت کوي یو سړی دا دی چې بالکل به تکلف تلاوت کوي دا ماهر قرآن د قیامت پورې باندې کا خفیلی کبه غیر خفیلی دا د قیامت پورې باندې د هغه ملائکه څنګه وي دغه ملائکه څنګه چې کومه ملائکه په لوح محفوظ قرآن کریم لیکل سوچ کړئ چې کومه ملائکه په لوح محفوظ قرآن کریم لیکل دا کسونه د قیامت پورې دغه څه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی دی چې قرآن کریم ویل نه دا دیش کولا تلويش کولا پنځه کولا زمونه په تیرا د ویل نه ایسی وی خو ویل نه چې جوبه کلا کړه یی خو ویل نه چې جوبه کلا کړه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې د دغه سړی اجر دوګین دا چې د ماهر قرآن کریم مقام دادا چاوي کرام هغه ملائکه سره وی چې هغه د قرآن کریم لیکین کی ملائکه وي نو د هغه څنګه د مقامي چې د کیم سړی زبې کلا کړي د اجر دوګین دا د اجر شي
ولی دا سړی که چېرې قرآن کریم ووایي قرآن کریم دی ووایي نه دی دا ویله ودې وایي خو ودې وایي نه دی ووایي په د میین چې مرګ وروغی په خپل کیر شوی و رب العالمین د شهادت مرګ دی په خپل کیر شوی په خپل کلي شوی الله پاک د شهادت مرتبه دی دا قرآن کریم د چې د رب العالمین د طرف نه دی ورنه قرآن کریم الله رب العالمین فرمایي چې دغه حفاظت کوین کوي دا نه دل کلام ده او دغه حفاظت کوین کوي یو کتاب متعلق الله پاک دا څه نه دی ویلي چې قرآن کریم دغه کتاب د تورات یا د انجیل یا د زبور دغه حفاظت کوین کوي یو قرآن کریم نه چې دغه حفاظت کوین ته الله پاک فرمایي چې کله دا چې قرآن کریم نه دی دا دغه وحنه ورسره تر نن وخت راسه د قرآن کریم دشمنون ډېر او دستونی کا تقریبا 1400 پوله کېږي 1424 तो 1425 صدی دو 44 1444 یعنی 1400 پوله تراشي قرآن کریم نه دل دا په یو دوار او یو دیر چا بدل دی ونوي تر قیامت سره بدل دی شاه عبد اللذیذ محدث دہلوی رحمه الله تبارک وتعالى دغه په دور سره یو بدري راغی اعلان یو چې د مسلمانانو لپاره چیلنج کوم دی وی چې د مش کتاب په ټوله کې تبینه بهتر کتاب دی ارو د شریمی سره مناظره وکړه ته د شاه عبد اللذیذ راغی په چې څومره مناظره و ټوله مناظره شاه عبد